دلسو کالونه په جیل کې دی زه چې ماشوم وم او د خپل پلار سره به ډېر خوشحاله وم په جنت زما پلار ورک شو رانه غیب شو ما چې په وړا ملګري به بابا کولو امور به مې ژړلو او ویل به یې چې هغه به نن راځي او سبا به راځي دې منځ کې ورځې کلونه تېر شول دې منځ کې یو اتلس اخترونه تېر شول خو زما نه همدا چا ته پوس ونه کړو چې بچې ستا کپړې او ستا څپلۍ ولې زړې ستا رومال او ستا ټوټې ولې زړې ستا رومال او ستا ټوټې ولې زړې ما مې له مور وپوښتلو چې بچې خلک نه وې ټوټې او پیزار او ټوټې اخیستې زما ولې نشته مور مې سینې ته نږدې کړم چې بچیه لږ صبر وکړه کله به یې هم اخلم کله یې به کرشۍ او کله به یې دوبۍ راته یادوله چې هلته دی خو اخر زه یوه ورځ سکول ته روان وم چې چچا مې راته وویل چې بچی سکول ته مه ځه ستا پلار سره به ملوېږو هلته په یوه کمره کې یا په پنجره کې یا په زلمنو یا په زنځیرو کې یو تړلی سړی و چې ما له چچا نه تپوس وکړو چې دا څوک دی چچا مې راته وویل چې بچی دا ستا پلار دی پلار مې اواز وکړو ما ورته وویل چې نه دا زما پلار نه دی ما پلار خو په دوبۍ کې دی پلار مې او چچا مې په ژړا شول پلار مې اواز وکړو چې بچی زه ستا پلار یم لږ رانږدې شه زه ورنږدې شوم او په سترګو سترګو سره خبره مې وکړې او خالي مې دا ورته وویل چې پلاره ته کور ته ولې نه راځې هغه راته وویل چې ما خپل کور ته نه پرېږدي زه بندي یم په جیل کې یم دې منځ کې یو سړی راغی او مونږ ته یې وویل چې زه ستاسو ټایم پوره شو هغه ځای نه یې بوتلم او جدا یې کړم ورونو زه د کور مشر او دا مې دوه کشران ورونه دي د ځان او د دوی د پالنې او تعلیم سبق انتظام څنګه وکړم ځکه زه د حکومت نه د خپل پلار د رهایۍ مطالبه کوم چې هغه 9 کاله د جیل سخت تکلیفونه تېر کړي دي 9 کاله د جیل سخت تکلیفونه زموږ په شان په زرګونو